نبی علیه الصلاة والسلام د مازدیګر ټیم ده د یوه صحابي سره مجلس کوي. وحی ورته وسوه، معلومات ورته وسی د الله له طرفه چې الله تعالی ورته ویل چې دغه صحابي یوه ګنټه بعد وفات کیږي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک هغه صحابي ته وویل چې ستا په عمر کې یوه ګنټه پاته ده صرف، نور به ته له دنیا ځې. هغه کس ډېر ګبراو سوی، په ډار کې راغی. مرګ خو ډېر خطري ده. دستي ورته وایي دلني یا رسول الله دلني على عمل اوفق، ما ته یو بهترین عمل راوښیه چې هغه زما دپاره ډېر پیدمن وي چې په دا کم وخت کې زه ډېره ګټه ځینې واخلم. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وایي په علم مشغول شه. په دا وخت کې که موږ سوچ کوو موږ خو به دا ویل چې په عبادت لګیا شه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حکم ورته کوي وایي په علم مشغول شه. هغه کس په علم کې مشغول شي، علم حاصلوي چې په هغه ګنټه کې پسې وفات شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک وایي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. چاته چې الله اراده د خیر وکړي هغه ته پوهي په علم او په دین کې ورکړي. دا د دین پوهي دا د الله تعالی یو شفقت و مرحمت ته په ده باندې. موږ تاسې چې چاته اراده د خیر وکړو نو خو بچی وي واده ورته وکړو، یو موټر ورته واخه، کور ورته جوړ کړه، باغ ورته کېږده، مځکه، کالي، جوړې، خوراکونه. الله چې اراده چاته وکړي هغه ته بیا علم ورنصیب کړي چې اراده د خیر چاته وکړي. تمام خیر هغه په علم کې ده. د دغه حدیث چې العلماء ورثة الانبیاء، د دغه حدیث په مصداق کې کتاب لیکلی دی و یو وراثت ده یو نبوت ده. په دنیا کې دغه دوه شان شرافت ده، یو وراثت یو نبوت. خو نبوت خاصه د انبیاو ده او وراثت خاصه د علماو ده. تمام شرافت په دغو دوو شانو کې محصور ده. الله چې ډېر شفقت لري په خپل مخلوق باندې. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې موږ یو ځای کې روان وو، یو ځای باندې په چا خلکو باندې ورغلو، پوښتنه وسوه من انتم، څوک یاست؟ دوی جواب وکړی چې مسلمانان یو. بیا وایي ښځې اور بلاوئ. یو بچی ورته ناست و، نو چې دا بچی به اور ته ورنږدې کوي دی به ځینې رالرې کوي، چې اور ته به ورغی دی به بیا راایسته کوي. وایي دا ښځه راله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل انت رسول الله، ته د الله رسول یې؟ نبي علیه السلام ورته نعم. و بیا ورته وایي فداک ابي و امي، په تا دې زما مور و پلار دواړه قربان وي. الله تعالی ارحم الراحمین ذات نه ده؟ نبي علیه السلام ورته وایي و. بیا وایي زما دې په تا مور و پلار دواړه قربان وي، الله تعالی تر مور و پلار اویا وره مهربان نه ده؟ نبي علیه السلام ورته وایي و. بیا وایي دا ښځه ورته وایي چې زه خو مور یم د دغه بچي، چې دا زما بچی اور ته نږدې شي زه خو یې اور ته نه اچوم. الله تعالی د خپل مخلوق څنګه اور ته اچي؟ وایي پیغمبر علیه السلام سر مبارک ټیټ کوي، وایي ژړل. د ژړا نه بعد یې سر راپورته کوي، بیا یې ورته وویل چې الله اور ته نه اچي الا المارد المتمرد و ابا ان یقول لا اله الا الله. هغه سرکشه انسان چې په الله دلاوري کوي او دی منع کوي له دې کلمې چې لا اله الا الله، هغه نو الله اور ته اچي. که نه تر هغو پورې الله تعالی اور ته نه اچي دا انسان.